السلام علیکم ملګرو. په لوړ در کې پرونه په یو کور کې د هغې چې کم سالنو په هغې کې چرمخۍ پرېوتلې وه او هغې له پته نه وه. هغه چرمخۍ هغه سالن کې حل شوې وه او هغه کور والا هغه کور کې چې څومره خلک وو هغې هغه سالن خوړلی وو چې په هغه ټایم پکې 3 ماشومان مړه شوي وو او 15 کسان داسې وو چې د هغې حالات تشویشناک وو، هغې هسپتال ته منتقل کړلی شوي دي. ګوره دا وخت په پاکستان کې د ګرمۍ موسم دی او دا یو داسې موسم دی چې په دې کې د الله پاک هر مخلوق چې کوم دی هغه د ځمکې نه بهر راوځي. په دې ګرمۍ کې به تاسو عجیبه عجیبه مخلوق ووینئ. هر قسم مخلوق دی ګرمۍ کې بهر راوځي د ګرمایش په وجه یا د ګرمۍ په وجه. خو دې موسم کې اکثر تاسو به کتلی وي چې هر قسم مخلوق د الله پاک په ځمکه باندې مونږ ووینو. نو او بیا دا چرمخکۍ چې کومې وي دا هم په ګرمۍ کې ډېر زیات اکټیو وي. په یخنۍ کې دې کې الله پاک داسې یو سیسټم اچولی چې په یخنۍ کې دی په هایبرنیټ سیسټم باندې لاړ شي. دا چرمخکۍ د یادوم په هایبرنیټ سیسټم کې لاړ شي، ټول ورځ کې دی تقریبا 2-3 ساګان یخلي، چېرته پرتې وي سایډ لا ژوندی وي خو وي داسې لکه د مړو په حالت کې وي. او چې کله ګرمي شي دی اکټیو شي. په ګرمۍ کې دی بچیم ډېر سی وه. ریسنټلی زما خپله یو ملګری دی چې د هغه زوی دا چرمخکۍ هګۍ چېرته مونتلې وه، هغه ویې جوړې داسې ټافي مافي ده داسې وړه غوندې وي سپینه، نو هغه خوړلې وه، هغه هګۍ یې خوړلې وه خو بیا د حلق نه تېره شوې نه وه. ما هغه ټایم یې راولټی که نو که دا خدای مکه الله مکه د هغه د حلق نه د مرۍ نه تېره شوې وه نو هغه له به څومره غټه مسله وه. نو د ویډیو مقصد صرف دا دی یو خو یو اویرنس میسج دی پکې، بل دی الله پاک دغه کور والا ته صبر ورکړي چې دا 3 ماشومان وفات شوي چې کم د کمو حالات خراب دي نو الله پاک ته یې روغ صحت ورکړي. دا دې چرمخکۍ کې ډېر خراب وایرس وي، ډېر خراب جراثیم وي پکې او بیا بعد ټایم کې نن سبا ګوره اختر تیر شوی دی نو په سالن کې د غوښې بیا چې د غوښې سالن وي نو کې بیا دغه رنګ پته هم نه لګي لکه اوس چې بیا پکې مکمل حل شي هغه چرمخکۍ ټوکړي ټوکړي شي پکې بیا چېرته پته لګي او چې بیا د هغې هغه جراثیم کم وي، د هغې هغه زهر کم وي، هغه هغې کې ملو شي. نو بس الله پاک ته خیر وکړي چار چاپېره. خو موږ له هم احتیاط پکار دی، کله هم سالن وغیره داسې سرتوره مه پرېږدئ، کپړه پې کېدی یا د هغې چې کوم سر ویه پې کېدی ډکن چې ورله ویلی کېږي، کله هم کلاو سر هېڅ مه پرېږدئ. او چې کله هم څه اوبه څکئ د شپې پاسئ اوبه څکلو ته نو د سنت طریقه هم د پیله به ګورئ، کټورې به ګورئ، ګلاس به ګورئ چې صفا دی که نه، او اوبه چې څکي اوبو ته به هم ګورئ. لکه دا نه چې ته ګورې بل خوا بره چت له اوبه څکې، نه چې اوبه څکي اوبو له به ګورې، چې روټۍ خورې روټۍ له به ګورې، نوړۍ له به ګورې، هر څه به ګورې. دا سنت طریقه ده. او بل ګرمي ده، د ګرمۍ په وجه تاسو له پته را هر قسم حشرات راوتلي دي نو داسې هېڅ کله هم مه کوئ چې سم کوئ څه اخلی پخلی کوئ نو مکمل چانبینې کوئ، خوړلو نه مخکې مکمل چیکنګ کوئ د هر خوراک. نو دا په لوړ در کې پرون یو واقع شوې وه چې تاسو سره مې د هغې اپډیټ سره کول د ویډیو کتلو زیاته مننه. ویډیو مخکې ملګرو له ورسوئ. والسلام.